یا به دومره ظلم کوئ کوئ به ظلم کوم وکړه کوم وکړه کریمه دواړه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله یا به یې بېهوشه کوئ تکلیف به پرې راولئ که پرې راوسته سزا هم ولیده که بیا کلمه وایه لا اله محمد رسول الله وایي د الله په ذات نه دې خسته مې د ماشوم ته به نه په غم کې راځي نه خوشحالۍ څومره ونه تکلیف ورکړه 10 ورځونه او دومره ظلم څوک کوي داسې کوئ نور ملګري مشته دا ډچکه تاسو پرې راوسته دا دماغ ورته تاسو ګیر کړي دي مسلمانان یې مسلمان داسې کار کوي چې هوستر جن کې نه بند کړي یا به داسې تکلیف ورکوئ 10 ورځونه چېرته را خوښم دی راچا رالېږلي چا تعویض کې بند کوي څه چل چا رالېږلی که په خپل طبیعت راغلی په خپل طبیعت یا به دومره ظلم کوئ راځئ ورته ګوتې ګوتې منځ کې وباسئ ګوتې ګوتې منځ کې ور ټکونه وباسئ سعوده سترګې کولو او بوس مولانا صاحب دته څه مسله وه جناتو مسله وه مسله اصل کې دا د ډچکې تکلیف ورکړه مسله د جنات مولانا صاحب داسې مریض چې تاسو ته راشي رن کې دي نامه تپوسونه کوو دې چې څنګه رانه ته دوی چې یاره د ډچکې مسله ده تاسو ته لکه څنګه پتو لګي چې دا جناتو الحمدلله جاوید بھائی الله جل جلاله د دې علم توفیق راکړی ښه جزاک الله ملګري السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو کوم سره تعلق ساتئ ښه او دغه مشوم له د تکلیف د څو ورځې و تقریبا 10 ورځې تکلیف تاسو په پیدونه چې جناتو مسله ده په پیدلو نه مو چې دا جټکا او کوشش موشه کې دوه ورځې شپې په 2 بجې په 2 بجې باندې به موشه کې شو ټوله دلو به سه دوه ورځې په موشه کې شو دا جټکا به پیرولا بیا به یو 10 منټه وو بیا به پیرولا لا پوښ بیا به پیرولا بیا به یو 10 منټه وو بیا به پیرولا لا پوښ ها دلته موږ هسپتال نه وړای وو څوک په نه پوهېدل بیا چارته وو چې دا لناسب لګو بوزو ها موږ له وروسته موږ دا غره وستلو چې د جټکا او چاغه او کتل هغه و چې نه د جناتو مسله ها تاسو په خپل باندې وکتل جناتو په حاضر کړل بالکل په خپل وکتل او جناتي په حاضر کړل او ان شاء الله ډیر صحیح هغه دی خایلو چې صحیح دی لوجه صحیح دی درته ویا چې مولانا صاحب دلا چا وخلای وو مولانا صاحب ولا چې لیټ باندې مو کتل وو چې ځا یره دغلا به ورول پښتنه باندې اسرول بیا بار چوک لور سدلوږي چوکېلا او چینی بیا ته و چې دا ته واپس لور شو دا غوښوي کړي نو بس بیا ولرو سلام ماشي دا ته څه دی خماري څه دی ښه تاسو له دا پته نه وځي د جناتو مسله ده ښه کتونکو موږ ته اکثر خلک وایي که نه وایي تاسو د انسانیت خدمت نو ګوره مولانا صاحب تاسو مو اورئ دا ویډیو موږ په دې غرض کوو دا غریب به دې چېرته به یې ګرځولې صحیح ده دې به یې چېرته هسپتالونو باندې یو ډاکټر لا بل ډاکټر لا داسې نور داسې ځینو ته به یې بوتلی وي چې هلته به دې ډېر زیات تاوان هم شوی وي ټیم به هم ضایع شوی وي او مریض به یې نور هم خراب کړی وي
خو الحمدلله د روحاني اواز مقصد د انسانیت خدمت. الحمدلله تاسو په خپلو سترګو باندې وکتلو چې اول د دغه مریض ویډیو تاسو وکتله چې جنات یې حاضر کړي دي. الحمدلله مولانا صاحب قسم یې کړه لاړه انشاءالله بیا د لپاره په جټکن راځي. او د دغه کس خبرې هم تاسو واورېدوي چې موږ فیسبوک باندې ویډیو کتله. بالکل په خپلو سترګو وکتله، مخامخ وکتله. انشاءالله چې داسې خلک یې په هغه کې وینو انشاءالله چې دا جزاک الله مطمئنه شوې. الحمدلله ډېره مننه. ماشومه ستړی مه شې. رنګې نومای څه دو سعود اول د بدن څنګه و چېرنه تللی اوس څنګه یې؟ ها په زون نه پېدې هلته کې کوله کې بېر غورځولې. ها ها نه بدن الحمدلله ډېر سپک شو. ډېر څو لکه غورځاو چې کوم وخت کې به در باندې روغل چې شی به بدن باندې شی کېدو ویښه کېدی به که نه. اوس الحمدلله بدن سپک شولو 3 کیلو شولو. ډېره مننه مولانا صاحب کتونکو سره دوه خبرې. حضراتو ته موږ دا پیغام دی چې څوک د دې داسې مریضونو شکار نو هر چېرته چې د روحاني علاج معالجې د علماو نه د علاج وکړي الله به شفا ورکړي. دا ضروري نه ده چې موږ ته دې راځي، موږ ته دې نه راځي خو چې د ډاکټر علاج د دوا کار نه وي او نه پرې پوهېږي فوراً دې رجوع علماو ته کوي، هغوی نه د علاج کوي. الله دې ټولو ته شفا ورکړي.